عزیزانو د دې جلسه غرض مونږه با په دې جلسه کې د جمعیت العلماء اسلام پروګرام بیانو چې په دې ملک باندې د دې ډلې حکومت راغې نو د دې پروګرام بسې زه ایمانی تاسو ته وایم چې تاسو ټول ډېر ښه خلک سلويخ کال وشو د دې سیاسي ډلو پروګرام تاسو داسې جلسو کې اورئ یقین په وکړئ او چې داغي څو وخت کې اقتدار په لاس کې راشي نو بیام د سلويخ تو کالو تجربه ده چې هغه منشور او پروګرام د دې ډلې چې هغه څه پکار داو چې تھرو آؤٹ پاکستان په لیول باندې د قوم بایکاټ کړي وي بالکل چرورا مونږ د اس ډلې پروګرام اورېدو ته تیار نه زکا وی شنیدا کیب ودمانند دیدا اوریدلی دلیدو پشان نہیں لیکن یا تاسو ډیر ښه خلق یې او یا انتهایی قمقل یې زکا چې ازمایل شوی بیا ازمایي آزمائل شوی بیا آزمائی حالانکہ یو زلا پا یو شی یو سڑے تجربہ کی نو پاگی دوبارہ نہ کئی بس یقین رش تاسو بیا بیا آزمائل شوی بیا آزمائی دا دے وجنا عزیزانو کد چار چا خیالی او څه خیالي زما ایمان داد او دغه ایمانو د مفتی محمود رحمه الله تعالی و تبارک چې مونږ با یو نیت کوو اغه نیت داده چې د دې ملک قانون چې د داده بدل شي بس سرک دی جوړ شیو وړې دی جوړی شیو په سرک دی زیړې پټې واچولې شیو انا جی دغه کیسو کې زنه ما نه زیړې پټشتا او نشنهشتا د دې ملک قانون دی بدل شي سلويخ کال د پاکستان اوشو تر اوسه پورې د لارډ می کاله انګريز جوړ کړي قانون پکې ولې پروت دی پتاڼه کې د انګريز قانون دی په کچرو کې د انګريز قانون دی په عدالتونو کې د انګريز قانون دی د ملک پالیسی دا ټوله د انګريز د قانون مطابق چلی دا ولی ګوره کتا سودا وای چې دا ملک اول د تاج او تخت برطانیه لاندې اوس د تاج او تخت امریکا لاندې دی چې د تاج او تخت برطانیه خوخه نه و نو د ملک څخه نشو کوله او چې د تاج او تخت امریکا خوخه نه نو د ملک څخه نشي کوله نو بېمان او بے حیا او بے غیرت او دروغ ولې وایي دروغ ولې وایي بیا هغه ملایان ولې دروغ وایي چې کم د ضیاء الحق په غیږ کې پراته دي
او د MNA او هاسټل تالی سټی لګیا دي دروغ ولې وایي ضیاء الحق ولې اول نمبر دروغجن دی په پاکستان کې چې امریکا نه غواړي په ملک اسلامي نظام نشي راتلی چې نشي راتلی ته دروغ ولې وې بیا ستا هغه بړی سي دروغ ولې وې تاسو به خدای له څه جواب ورکوئ دا قوم با زولنی وی او د قیامت په ورځ با زمونږ په غاړه کې پرتی دا قوم با زنجیرونه مولانا روم وی البسا مشکین زلف یار ما البسا مشکین زلف یار ما چونکہ ما دزد مو زنجیر ما وی زماد یار زلف خود مشکو دا عنبر و پشان دی لیکن زخو غلم ما دا پاربتی زنجیرو نہ جوڑ شی د یار زلفو کې فرق نشتا مشک و عنبر یقینا دی لیکن ز غلم ما د پاربتی زنجیرونه جوړ شي زما عزیزانو نن په پاکستان کې اسلام توبه نعوذ بالله مونږه د مداریانو ډبډبه جوړ کړي اوس د الیکشن را روان دی کنه خدای خبر کیږي نه زما یقین نه راځي دا سړی ډېر خطرناک د دسترګي کګی دی یو شی ورته دوه وخت کوي دوی اوس دا زمونږ مرګري په خوشفهمۍ کې مبتلا دي چاله جوړ دغه دی اوس به تاسو وګورئ چې دا د تکمالا کوي فقیر آباد ما ته خلک وایي ته د علاقې نه پیژنې ما څه کوم علاقې کار مې څه دی نه مې د قومي اسمبلی د ممبرۍ شوق شته او نه د صوبایي شته که نه جي شوق مې نشته دا قوم با زوم دوکا کم چرا شیرونو زما د دونای شملې خوږي را شیرونو تاسو غریبان ساده خلک تاسو وایي چې جوړ دی ګوره کڅو کی کیږي به اعلی چې ټول ملک په یو سړی متفق شي لکه د ایران ټول ملک په یو خمینی متفق شو او داسې انقلاب راوسته چې په لکونو خلک په توپو کې والوزول تور شنن هغه شیعه حکومت ایران کې وګوره یو ښځه به بربنډه ونه ګوري یو ښځه دلته صدر راغلے ہو دی ایران آرڈر کو کہ میرے کوئی فنکشن میں عورت نہیں ہوئی زما پا فنکشن کے بخزا نہیں ذکر مونږ خو اول خزی پیش کو کر دے بے حیا ملک تا دیو کہتے چھ دلیپ کمار راوستے پا فرنٹیر ہاؤس کے ورتاول خزی پیش کری خزو مطالبه وکړه مړونه بار ناستو ویل دا تاسو لراغله دی لکه خو دنه نم را واستوي کوي او کنه زمون خزي به ولې دا مطالبه نه کوي چې مونږ ورته په کور کې ډمتوب او کنجرتوب جوړ کړي
वो हो रहा है कि जमियती गटी और कबेली सेक्रेटरी से जख्पल आदत ना मजबूर है कि गटी और कबेली वो हो रहा है वल्लाहिल अज़ीम चे जमा पलास के जोर राशि चे जमाना खजा द दारो द पारा बार पसारा कराउली माना खजा दरो द पारा बार रउली आओ कबार रउता औ बोरकाय पसर नवा द देना वगुना पोजा मा प्रे नकड़ा न दा गिरा बद स्पी पकवना वाला आगा जलील और आगा रजील नेम चे ज़क़ाम धोखा कम जान पे मेंबर कम और ब्यारोस्तो इचने कम मेंबर शो पढ़ुम बनी अद्वै इजलास के बता सो गो रही जमा दलास फोटू चे दी हरामियानो मरे तब में वरा चोले और पद्वेम सेशन के बमे इस्तीफा और कड़ी चे जैसा सुखदे कुरान का ज़ेनब गरीबी बोरिया नशीनी खुदा कसम का तख्त सुलेमान वर्ग आगा दर्द लड़मड़ की कम दर्द छिद रहमान बाबा आगा वो यद यार दर बप हजार दरमान वर नकमा आशनाई बदी पीन व आन वर नकमा कयो ज़लिमिद ज़ुल्फ़े पलास की ऊज़ी यौ वेख्त बदी पदरस जहान वर्नकमा कयो ज़लिम लास्ता पबूसा बरशी दानियामत बद जन्नत पख्वान वर्नकमा पर रहमान दास्ताद शुंडू जाम हराम दे सोदख पलुविनो जाम तावान वर्नकमा जागा दर्द लड़के लड़ कौमी सिमलियो सुबई सिमलियो डेर खलक मजबूर में चितौद रहेगा मजबूर सो कमा सो की जान कोई तो और जा खलक रापसी सो कमा कोई तो टोप का चखला से भी उसी तासो ख्याल रहा अर्ज दाओ अजीजान ची जमीयतुल उलमा इस्लाम पॉलिसी दादा ची कुव्वत पलास के दे द पारा राशि ची द मल कानून बदल आओ द मुल्क पे कानून बदले दो बांधे दे टोल खपल असुना उजगलो दे जियाउलक त मुफ्ती महमूद रे खबरें करे चजस्ता हुकूमत तर उम्र च तरसो तजवंदे नो जमानम उदरे काराओ का दयो गल नलास गुस्का ओए पैमान तासो टोल पोए खलक यही चे गल नलास गुस की पाकिस्तान की पी जुलूस उजी ना टोल हुआ है हड़ताल पी कीगी मल्क पे उड़ानीगी पाकिस्तान सैलाब उड़ी चे गल नलास गुस न की कयो जिनाकारे दे चौक तरविस तो संसारे को मल्क पे उड़ानीगी कयो शराबी दे कनिंगम पार्क तरविस तो पधरोयो वालो मल्क पे उड़ानीगी कम द्रे ऑर्डिनेंस दा दचा बला औरजे जड़लेम लकद
ما سره خو ټي وي نشته خو په دغه ورځ د چا ځای ته تللی وم ورپسې مال چې لږې وګورم ما سره نشته تاسو د ښار خلک ما هم نه معاف کوئ د کره ټلویزیون دی د کړه د چې دی د کړه د چې دی ما کړه څه چې دی دا کړه څه چې دی د باګړو دله ما کړه ټلویزیون دی کله وای د ښځې سر غوس کړی دی زما بوډای ښځه ده خبرې د خپلو غولانځورو کوئ ما ښځه سره سر غوسه یا بوډای ښځه ده سپین سر که غوس کې سپي لوڼی کالج کې سبق وایي راشئ وګورئ که پهلی جماعت هم زما لور چېرته په سکول کې ویلی پهلی جماعت गिरा बकलोम पखरब स्वरेगा नारे तकबीर हासिल के लिए दर्द सा कम शे चीज अकीदतन नाजायज गणम अगर शेबा पगलतायम जमा कोरता नहीं नवते कम शे चीज अकीदतन नाजायज نو ارز داو چې دا درې اډیننسا په کار داو چې تا کړي ما ته اخبار والاو ټلیفون کوی چې دا شریعت اډیننس دغه وکړو دا اعلان ما وروره په خدای قسم کزه خو په یو ټکی پوه شوی اخبارونو والا تاسو په پوه شوي ویل سی به نه سمجھیا मैं भी नहीं समझा دا څه وایي شریعت بالادستی بھئی پا قانون باندے مال دا شریعت بالادستی پا قانون دا سے شہد استا لکا ٹانگیوال چے اس پا جوت کی نو کوچوان ورشی و پا دی نکو ورتا گوتی کی دیو لکا دا سکے وی دا دل دے دا اس پا وی دل دے او چې ټانګې ته وخیږي او د سلورو په ځای په کې اته سورلی کېنی بیا دلدل نه او چابک ورته پوټو نیسي بیا دلدل نه نو مالدا د کوچوان کار یې وکړو او پاسوخه تو ټانګې ته په اسلام یې راکېښوي دا هغه چلو اډیننس څه ورځو کې مولیان په مخه کړي اوس دې قوم تب هغه مولیان هم راځي الیکشن تب ولاړي دا قوم به ورسره مرګري ووټ به ورکړي اوس تاسو وجل پکار دي که نه د خدای بنده څه عقل در کې شته پرون اعلی شریعت بلم پیش کړی دی مولیانو چغې جوړې کړې تاسو تبرال شریعت بل پیش کړي شریعت بل الا زیولک ته ټلیګرامونه ورکړي یو مې دا سیونی مال چاله دی پیش کړي ور پیش کړي څه کنه ما چاته دی پیش کړي په خبر ګړون شي چاته دی شریعت بل پیش کړي ته د سېنات ممبر واورای دا سینیټران اوسم باقی پاتې شو سینیټ ورشي په سینیټ کې پرویزیان ناست د سینیټ ممبران پرویزیان دي پرویز هغه سړی دی په پاکستان کې چې د ټولې دنیا د مسلمانانو په اتفاق سره کافر دی پرویز د رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث ته ډکوسلې وې دی يهودو دا پیغمبر حدیث دا دی يهودو ډکوسلې دي هغه پرویز هم په سینټ کې ناشته او شریعت بل کې هغه هم کار کوي نو مونږ چې وې چې شریعت بل سوچا سمجھ سکیم دے د ضیاءالحق قوم مشغولې چاله پسې وګولوي ماما پرې د ناره او غټ تکبیر
सोचा समझा स्कीम दे د ضیاء الحق. نو د ضیاء الحق په تقریر کې مواورید چې د اسمبلی ما زکه ما تکړه چې شریعت بل پکې دفن پروت واورید. خدای خبر کپی پوي معلومی کی دا چې شریعت بل د سکیمو مولا له ورکړو. مولا ولا هغه کردار ادا کولو په 50 लाख रुपए او په 1 करोड़ रुपए مونږه هو رونا خبره بل ده. مال په دې ملک کې 2 نهرو فوجیان او مليان. فوجیانم تر سپیګمو شو په مليانم شورو شوی ده. تاسو ای په ایمان چې مړه مې خچی خوند مات کړی ته خو خوځوا اب ناری مونږ نو مړې مې خې جوړې شو. تاسو خیال را ما وی چې شریعت بل تا چاته پیش کړي که سینټ کې دې پیش کړي نو سینټ ولې نه منظورې که قومي اسمبلی ته دې پیش کړي او قومي اسمبلی شریعت بل نه منظورې نو تاسو په غیږ کې ناست ولې یې تروزي کنه چې ټول ورته یو شو او چې کومه اسمبلی شری بل نه پاس کوي چې د کفر فتوا په ولګي ټیک ده کنه راځي دا ورته ما اعلان وکړ چې راځي مونږ هم در سره مرګري نه وي خدای به خیر کی الله ټیلیګرامونه ورکړي نو مال تاسو په خورې ډول کې غاړه کې چولې او ضیاء الحق پنجابي ډول کې چاخې ټډې رالوي هغه ډول غاړه کې چولې تاسو نه خو هغه د اسلام تیزی چغي وي بیا واوره درې فتوی قرآن لګولې دي درې فتوی ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الظالمون فاولئك هم الفاسقون فاولئك هم الكافرون درې فتوی قرآن لګول د چا چې پلاس کې وي د مل قانون بدلول او نه بدلای دا ظالمان دي دا فاسقان دي دا کافران دي. والکا مولا ته د بل فتوی ضرورت شته ها جی کوم چې قرآن لګولې دا چې د چا پلاس کې وي د مل قانون بدلول او نه بدلای دا ظالمان دي دا فاسقان دي دا کافران. نو زما عزیزانو زما دا عقیده ده چې د ملک قانون بدل کړ دې د پارا نیت دا وساتای چې الله زب ترغه پارام نه کینم چې تر سو پورې مې د ملک قانون قرآن کړي ني کدمل قانون قرآن نم شو الله په قیامت کې تا پاغه ډله کې پاسه رورا د ثوابونو خبره درته مونږه ډېرې کوي رورا کوم لالم چرګ یوړه کمالوا په خکړه ایو مولا جماعت سره جوخ کورو ویل کچرگا ملالا که خو بس جنت الفردوس تماتوه کدا دل ملک نوے پا بایسکوپ بے فردوس ناما ایخے وے زمانہ ایخے بے کدا دل ملک نوے نن ستا ټول ملک میوزک سنٹر ټول ملک قدم بیرته میوزک سنٹر دی قدم بیرته میوزک سنٹر دی تاسو خدای تبا کا بل روزگار نه درځي بل کار نشي کولی
قدم بیرته وګوره ویډیو گیمونه د قوم بچی تبا کیږي لګیا د مور خختک خرڅي او ویډیو گیم د پاره پیسې وروړي د مور خختک خرڅ وی سی آر کور ته یو سي 300 روپے شپه باندې نو لوندان ورته راټول کوي 10 روپے ټیکټ په لګوي یو الک بمانه ژوندې پاتې نشي ته د ډم زوی ته ډمې ولی نن داغه پښتنو په کورونو کې وی سی آر چلیږي چې د کوم پښتنو د خزو زړې ټوټې بم په ډیران چا نشویلی دی اوس را پاسي رونو مونږه پښتانه مونږه کینه دا د الکو سانه زموږ له پښتونی پکې کینه پښتو مالی دله ستاسو پښتو غیرت ورشي کوچی بازار کې وګوره پښتو بغیرت ورشي صدر کې د ارباب روډ باندې وګورئ جنا سټریټ کې وګورئ ورشي د میا اقبال په مارکیټ کې وګورئ تړ وګوره دې دلمل کا غم وزیر کړو عام زمونږ وزیر ما ته چاوي دام وزیر شمالي او خزوا چې واده شو د میړې پوزه نه و خزو ورتل د میړه پوزه دي نشته ویل چې اوس په قسمت مې او دا به پوزه دي خدای راخه کین او زه بسو د ملک غم وزیر تاسو بکته په انټرکان کې د وزیرانو فنکشنونه بکېده چې وزارت نه لري شوی دی یو فنکشن مو کته په انټرکان کې چې دا سرکاري پیسې ونه په انټرکان کې فنکشن نه کول او ستوره غږی په کورونو کې شنه چای چاله نه ورکړي شرم دل بے حیا قومی اسمبلی ممبران و بامبڑان صوبائی اسمبلی بامبڑان تاسو پریدم والله کم پرید او دا اوس چې کوم مدریږي بس سړی ته بګورم چې سړی زوی نه والله کې پریدم نور څه خو مې وس کې نشته د خولې ډزې خو پې کول نعره تکبیر نو عزیزانو زمونږ ملک څه عجیب و غریب قوم نه زه مطمئن نه دا قوم پرون تاسو کتو د کارپوریشن ممبرانو د پاره د قوم سال جوړ کړي اوس پیمان وایي چې د ملک ته د کارپوریشن ضرورت شته ها نه یعنی کده د علاقې کونسلر نه نو د علاقه په تباش تبابش یا په خوا کونسلریزم نه دا خو صدر ایوب ټول ملک را مختصر کړو په 80,000 ممبرانو کې د ځان د بقا د پاره هغه سنت دوی ادا کوي لګیا بجلیګر مولا وګورئ ما ته ساري او سړی وې ته انټرنیشنل مولا مال انټرنیشنل مولا وګورئ په لس مرلې کور کې یو چتی کې اوسېږي او د وابډا او د کارپوریشن غلو ګورئ په ډیفنس او یونیورسيټي کې د 75 लाख روپو په بنگلو کې اوسي راشي کنه راشي ما زنتلا کو زما تحقیق کوي کنه راشي انټرنیشنل مولا لک سردا سټیټي سبب ز کروڑپتی ما حکما زم کولای شم ځان بلک چومبه کم او سبا پلار بروانی ما گورنل صاحب وخته ما گورنل صاحب لکه روزا کور دی وران شو نه غورځيږي خدای دې هلاک کا
روزہ بیڑا دے غرکش جرنیل سے بختے ما جرنیل سے بزرا غوارم که زب ورزم ز اغا نظام پا ملک غوارم چه بادشاہان با دا علماء پا در کے ولاړ نن خو علماء سپک او ذلیل او رسوا د زمانه د بادشاہانو په در کې ولاړ زویم چې بادشاہ به د عالم په در کې ولاړ سرمایدار څه خري سرمایدار به ما پسې جواب وکړي چې بجلیګر مولا تلګ راشه کینه د سوټای زوی ته ما پسې څنګه جواب کوي چې تواز تب راځي زما بیا درته وایم د رحمان بابا عقیده ده اورنګزیب بادشاہ ورته کله کله زما دربار ترازا یو څو شعر راته وای ویل زه ویل نل پترخ کې می جانال پلاس کې می جام دی نل پترخ کې می جانال پلاس کې می جام دی زکا اورنگ د زمانے زما غلام دے ز د یار تصویر پترخ کې او د مایو جام پلاس کې ګرځوم اورنګزیب ز تا خپل غلام غنما زب څنګه ستا دربار ترازما او تا ته بشیرونه ز اغه نظام په ملک غواړم ابن عباس دعوی وکړه په امیر المؤمنین عمر فاروق باندې په عدالت کې دعوی دایر کړه نن عدالت کې دعوی استعمل دا گلبار کالونی دا فقیر آباد کالونی دا دیکھے ہم شیش محلون ډیر دی تانم کمایا وادا د دې علاقې او چابړي والا واسطه وي د فقیر آباد تاڼې ته چې دې علاقه کې د یو بلډینګ والا باندې داوو کی چې دې بلډینګ والا زو هله ما یا ایران ساغستی دی یات ته د خپل منډه ګوره پتاڼه کې چې تاڼېدار در کیدل خوارش نیچ پیچ سړی په خان دې داوو خان وبکی او که خان لاړو د غریب شکایت وک الله چې اسپایان ورپسې راشي او دا غریب بیا په لاره په کم رنګ روان کړي اسپایانو ته مې خدای پیژندلی چې دا خدای درته ښه ورځ نه کوي که نه خدای پیژندلی روان کړی په کم رنګ او خان باندې چې دغه کور لوي جی څه چل دی جی تاڼه خبره ور سره نشي دا څه ملک دی دا څه وطن کچرول ورشه مجسټریټ سره لږ چې غواړي هغه عدالت ته د سمن پترو باندې نه را چالانوي لږ چې غواړي بیا څنګه راوستی شي کچرو ته د بوجۍ زویانو زه دې څنګه راوستم چا نشي راوستی نو زه دې ولې راوستم دا ملک دی دا وطن دی دعوه وکړه وې زما د کور پرناله غورځولې د عمر فاروق قاضی ابو عبیدہ سمن جاری کو امیر المومنین پسے چا عدالت تا پیشا چرتا پیشا عدالت تا پیشا امیر المومنین
د قاضی ابو عبیدہ عدالت کې پیش داسې والا ورتل یا امیر المؤمنین تام باندې داوا کړی د ابن عباس چې د زما د کور پر ناله غرزولې ده د دې جواب وکا کینی عدالت ستا خلاف کاروائی کوي امیر المؤمنین ته وای اوس پیمان وای چې زه د پاکستان قاضی مو ضیاء الحق ما ته پیش شي زبد سوی ما نه تاسو رښتیا وای زمونږ د عادت چې څنګه شوی دی کنه ها زبد سوی زبد سوی ما ضیاء الحق چې عدالت ستا خلاف کاروي من خدا سے بقار اختیو کنا چې ادیری لار شم چې سپیره مړی چرته شیخ میخ مړی نو آمن رسول الله دعا کوي ګرمي او چې غوړی او سربي خلوانه سخوندري کله آیات کرسی باندې لوټه دمو سپېګموته کله سورت یاسین شروع کله پکې دا شیخان आवाज کی نه صفه کوي او کوي الکه سپونه وشماري ګیره د کله شخ غله ودرېګه کور دی وران شکن کور دی د میردین جمعات شخ غله ودرېګه نه کوي اتکه الکه دا هوا تپکه د کم ځان رال دا نمبر جوړي چې د خان په جنازه کې ما आवाज وکړ والله که د غریب جنازه کې نه هوا تا आवाज ووري تا خو بکړی د غریبو جنازه نه ته پکې نه دا سه په کې منډه را منډه صفونه صفه او ګو چم او پلان ما ویل کدا سده دم کړه د سپېګمو ته چوارا چي ویجی دا پایات کرسی می لوټه دم مالواورا زما د خدای په ذات باندې قسم وی چا چې په دنیا کې د خدای او د محمد رسول الله سره او د قران کریم سره یارانه نه وکړي دا خو لوټي دي چې قران ورته په قبر کې په سر کې دی والله که خدای پریګ دی دا خبره جناب رسول الله تعالی وې چې حبیب په خپل ذات میں دی قسم وی چا چې په دنیا کې ته نه منلې چې په قیامت کې ته شپارسو کې نو نه به پرېدما پیغمبر چې شپارسو اوس خو مونږ غټ مړی لا غټ مولا راغواړو کنه غټ معنا جو سمره داسي دوه درې غز خپلني ها چې دا دوه درې غز خپلني ما وی چې غټ مولای جنازو کې غټ دوزخ لبزي دا واو دا خوار مولای چې جنازو کې قرآن دوام دړنه کوي کنه کوي دړنه او چې دا جوړ کړي سنگار کړي راولي کنه او دا سه خلکو ته خیر اخین الله دعا ا دړنه نه انما الاعمال بالنیات چې ما وې د تمام اعمال مدار چې دغه په نیت باندې څنګه دي چې نیت هغه سه به خیر او شر ستا په اعمال باندې مرتب کیږي نو زما عزیزانو خبر ډېری دي ګرمي دا ډېرا خبر ډېری دي جمعیت العلماء اسلام نیت داده ایمان داده پروگرام داده چې ترغب پارام په دې ملک نه کینو چې تر سو پورې د پاکستان قانون بدل کړي جمعیت العلماء اسلام زنده‌باد مفتی محمود زنده‌باد مفتی محمود زنده‌باد بیا عزیزانو یو ډله ده جماعت اسلامی ورته وای
پمونگ به اعتراض کولو چې وګورئ فضل الرحمن بېنظیر سره ملاقات اسلام په خطره کې نو ما ورته وی چې هغه ورځ پروفیسر غفور په کومې خوشحالۍ کې ملاقات بېنظیر سره وکړو د اسلام ټیکهدارانو پروفیسر غفور په کومې خوشحالۍ کې په سهاله ریسټ هاوس کې 2 میاشتې زم د مفتی محمود سره وم د قومي اتحاد په وخت کې مونږ سره ښځې وې په سهالې ریسټ هاوس کې میا توفیل ستاسو امیر ما سره په یو تالي 2 میاشتې ښځو سره روټۍ خوړلې بیا تا خو وی چې پیپل پارټي والا سوشلیزم دی کنه ویل به کنه نن ور سره اتحاد ولې کې اوس بیان ورکړي چې د ملک مونږ وایو د ملک سربراه خزه نشي کېده روره ک بېنظیر هم ګټله خدای راستی کې پرېږدم زنده‌باد نعره تکبیر الله اکبر جمعیت علماء اسلام زنده‌باد اور باطل کرے درد سر بجلیگر خزا درد سر بجلیگر خزا به سربراه مملکت نه پرېږدي ته پوه شې په خبره باندې ویلې مرګرتیا ور سره ولې کوه مرګرتیا مونږ له چل راځي مشترک ہندوستان کے د دیوبند غند علماء بچرته پیدا شي اگر چې ضیاء الله کا غم خسیان کړ ظالم پیټ پاړو دے دار کے سب مار اجازه ور سره شته اور ټوپلندې مارني اغیلم چې وګوري سر کی 2 لکه 3 لکه ته په ایمان وای چې زب 3 میله مزل به مونږه په طالبګری زمانہ کې په 1 روپے اسقاط پسې کولو یا تا نه به راکړي یا باز آرامي به 2 نه به راکړي کنه نو چې مونږه 3 میله مزل د خون بابا دیره ته په دریو نه 2 نه اسقاط پسې کړي او مال محراب له 2 لکه او 15 لکه روپے راشي مړه خدای پرستی چې په محراب کې د اسلام نه توبه او باسم دا ګران کار دی عزیزانو ارس تټینګې دا آسان دي او دې تټینګې دا ګران دي دا ګوتې لګې د سې کوي ټولو کوي ټول اوګي دې تټینګې دا ارس تټینګې دا آسان او دې تټینګې دا چې دې تټینګ شوي ایمان باوري ستاسو دوار د 67 نا مدرسه کې مدرس ما بجلیگر کې امام وغیرہ پاغي گزاره کوله 67 نم تجارت شروع کړ 2-3 تجارت کو شپږ 8000 روپے میاش کو رمضان ته جوړ کړي توکړي برید ګرځو چې چاتم خوخي لشل کنزلي ورته کو پروا نه لرم جنازه له کلار شم چې سړی آرامي نیت نه تاړم ته پوه شوې چې زاو رکشه خونه دې ورانه شه بخي دې اسم خدای په قبر आवाज وشو ول ټول وای چې دار خسړې ده مال ووري تاسو دا قبر اوس بیا پرانی ځای کده په سلور بول نو زما په دا مخ په سلور بول ده په قبر پدے رسم قل ادا کی جا رہی ہے رسم قلون نکی ایمان و عزم با پیدا کے دے قرآن دا پارا با قربانی کے او قربانی دے وقت کے دا قرآن لو ادا دا چی دا دے مل قانون بدل مل قانون بدل نو عزیزانو منگ تبائی مونږ غرب په خدای قسم کنه په منبرانو راټینګ شو نه په اسمبلو راټینګ شو راټینګي کو په پدې چې د مل قانون قران شي تاسو ګورئ د سعودي عرب قانون قران دی. کم قسم انقلابات ورته جوړ شو
अल्लाह पाक के टल की गल नलास गुसई जिनाकार संगसारई शराबी पदुरो द पाकिस्तान शरीफ कदम च वरुगत शवे दे दुई उस चर्स वरवड़ल शुरू करी हेरोइन वरवड़ल शुरू करी पाकिस्तानियानो हेरोइन तिजारत के अरब पतियान शु द जिया हुकूमत पगबर गुड़ुन शे पगबर गोके ने चिल्लास तपे और नजर देने लगी दुम रखो का कना चे परुन यो सड़े दलवगी मड़के दो नने दा 85 लाख रुपए बंगला पे इस्लामाबाद के संग वागस्ता और दा 75 लाख यूनिवर्सिटी के संग वागस्ता और दा 18 लाख रुपयों पर बेंस के संग गर्ज दा ताकि खोका दानन पयाव यो कोर राशि चे दर तो खैम 1.5 करोड़ रुपए लगी दिली यो 9 करोड़ रुपए पयाव कोर द गोलो पर टटाए बांधे राशि चे दर तो खैम 1.5 लाख रुपए लगी दी अलकस्ता दा कोना द सरोजरो दा चे दे लदा से खटटाई जोड़े चे लान देनम शीशई चे दा 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 तखमोराई देखा पदे टटाई के बदर न कुलमे प्रेको तासु पोइशुई दा तपोस खो मुका कना इंक्वायरी शुरू है इंक्वायरी शुरू है इंक्वायरी शुरू है चौके इंक्वायरी कई चा चौके इंक्वायरी कई चकोर तवर्शी दाग खेट ओमगी रोमगी मुलाल चा पटके योड़ो वेल जमा दर सर से केस ते दा पटके पर सर का डेर खदे आबल त पता लगे दागा वावर वास्ता चे केस स्टार्ट शो वर्तेल उस्ताद दा पटके खुद डेर खन कई वेल बचिया खबर नहीं वेल ना वेला पटके खो वाओ खोड़ो इंक्वायरी वाला चे वर्षी वावर मिलाउशी पटके उखरी इंक्वायरी स्थापदे फोर्ड रोड बांधे एजी ऑफिस थे अकाउंटेंट जनरल करोड़ों रुपए सालाना खर्च दे पदे दफ्तर पे अखबार किम चरता उली दे चे एजी ऑफिस वाला चरता द पाकिस्तान गल राटिंग करे दे ठेकेदार या एक्सियन या सुपरिंटेंडेंट इंजीनियर या चीफ इंजीनियर या एसडीओ चरता मुली दे अखबार की न मादर तेल खुदाम ख्वार न का लग अकल पैदा उस बिया वरीता नास्त ये इलेक्शन था चे खुदा कल ब शुरू की ची बिया पे की गर्जुरा गर्ज इंशाअल्लाह न ब शुरू कीगी और खुदा बे न कई दारमान बमुनस कीगी सरकारी मुस्लिम लीग वर्ता ताखुनो के नास्त देखा मुस्लिम लीग हो दे इस्लाम ठेकेदारान दिखा दा पाकिस्तान को इब्तिदा के मुस्लिम लीग को सरा वो सब मुस्लिम लीग को सरा दे नुकते खुशहाली दा टोले डाले पतो पौले बस वर मरगरी शई का खबर पोए गई दा जना से मुस्लिम लीग को दा प्लानी से मुस्लिम लीग को दा पगाड़ा मुस्लिम लीग दे दा खैरुद्दीन मुस्लिम लीग दे दा गुलबदीन मुस्लिम लीग दे दा कना जी नु कखई ठीक ना कर मुंग सका मां यो सड़िया परुन वे जरोरा खबर हो जमुंग खो चिट्ठा जारी दा तेरी बर्बादी में है मेरी आबादी का राज तेरी बर्बादी में है मेरी आबादी का राज ताकि कोरान से जमा कोराबाद ताकि मड़े उशी जामो कपड़ा मराशी जोड़ा मराशी सलवे अख्तरज में कोरता फातिया मरा रवानी चटनी वर सरई प्याज वर सरई जकची द मड़ी भी अखलब पीकई हां जी जमा वालंगशी पर सलवे अख्तर में जोड़ा आगा मड़े ला खाख नहीं च बल मड़े उशी बल खाख नहीं च बल उशी बल खाख नहीं तबे गटी जबे सटम कले बे द सरसाएं शिकल के राके कले बे द कुर्बाने द सरमनी पर शिकल के राके कले बे द मड़ी पर शिकल के राके जमुंग खो चिट्ठा जारी दा कहना जी गम स्ता दे खाना खराब
نو عزیزانو عرض داو چې قاضی ابو عبیده امیر المؤمنین ته وی چې جواب وکړي عدالت ستا خلاف کاروایی کوي. هغه ویلي دې پرناله د مسجد نبوي د دیوال باندې اوبر اتلې نو دیوال خرابولو ځکه ما وغورځول. ابن عباس ورته وی چې دا پرناله چې مالا ګولا نو دا رسول الله صلی الله علیه وسلم په حکم میں لګولې داغه د حکم لګولې هغه ته د مسجد نبوي دیوال نو معلوم چې تا وغورځول. قاضی ابو عبیده ورته خبر یو غدوا ما امیر المؤمنین فورا جواب کړ ورته جی جواب ادا ده چې دا پرناله رسول الله په حکم لګېدلې و اوس بزور تکینم زما پوګو دې سور شي او دا پرناله دی بیا په خپل ځای ولګي. دا امیر المؤمنین دا قاضی ابو عبیده دا ابن عباس دا وکون کې مونږ د ملک عدالتونه داسې غواړو. نن د ملک عدالتونو کې هغه مردار مخي چې ولاړی پلانې وغیرہ او وغیرہ لازم چې څه وغیرہ نه ورکړي والله کا आवाज درته او وغیرہ. نو زما عزیزانو جمعیت العلماء اسلام د فقیرانو د ملنګانو ډله په خدای قسم کنه بینک بیلنس لرو نه پیسې لرو نه فند لرو وقتی طور چې څه پیښ شي چندې کو یو بل نه خیرات غواړو او جلسې په کو جلوس په کو دغه زمونږه سرمایه ده نور څه نه لرو او الله دې ملریم د سیوږي کماړ شو والله العظیم کوم نه دا چغه واله شي کزه ما بداسي ګوګشتو आवाज سدي نو ولې بل څوک به کوي نو دا ماړه خلق دا کسی نشي کول. نو جمعیت العلماء اسلام دعا ارزمی دي دا یو خدا چې دا جنډه تاسو وګورئ دا هغه جنډه دا چې د دې ایجاد او انتخاب جناب محمد رسول الله کړه. نور جنډه وګورئ یا د امریکای نقل ده یا د برتانیې نقل ده یا د روس نقل ده یا د هندستان نقل ده. دا خالصه د پیغمبر جنډه ده. تبرک د پاره په کورونو لګول ٹھیک شو تبرک د پاره ولګول کلام دی اره بلای خدغه شی پاس پزان لګاوه کې دې شي نجات درته وعده ته صلاح علی دوه مرز می داو چې نیت داو کوي نیت چې یا الله زمونږ هر دوړ دوب او هر منډه ترړه چې دا په دې ملک با خدای د دې جنډې لاندې د ملک د قانون بدلولو د پاره چې هغه ورځې خدای مونږ ته وخی په پاکستان کې چې د پاکستان قانون قرآن او انصاف راشي سستا انصاف ا صدر صاحب چې جړل نو سستا انصاف ټکه هم کړي نو هغه ورځې میولی د چې دا ریډو کې چې سبزیانې خرڅي یا فروټ خرڅي دا پولیس په مخه کړي هلکه ولی وی سرکونه بند کړي نو ما ورته ویلي چې که دا ټول ملک د ښځو بند کړی هغې ته غږ هم نه کوئ او دا غریبان چې روټۍ ګټي دی سرک بند کړی بیا په کوواټ کې یو ټیپری غوندې وزیرو د هغه واده و نو هغې له شاهان روان نو کوواټ روډ ورته صفا کېدو چاله دا ګاډي لري کوي شاهان تیریږي چې په دې ګاډو سترګې ونه لګي نو مال پخبر ګوړانده شي د دې غریبانو او ګاډو والا په ووټ تاسو وزیران شوي نن هغه ګاډي شاهان روټۍ ته ځي او غریبان د روټۍ هم نه ګټي چې بیګاله نهاره شپه تېره کړي
ها په دې چوکیادګار کې د لکان دي غریبان دنداسې خرڅي یاران جمع اونی سینو مرګ له وای لار دی وای بند کړي ځکه چې چوکیادګار کې دا تورې سمې نشي تیرې دي دا ستا ملک دا د ملک قانون که تاسو کې ایمان او غیرتی ریړې او ارسلری کوي د دې متبادل دي ته د روټۍ بندوبست خو کوي کا نو عزیزانو دا یو درد دلو چې ما ستاسو مخ کې نه دروغ وایم او نه منافق که زما پزړه کې بم د اقتدار هوس وي چې زه د پاکستان وزیر شم نو زما پاومه پیړې د نالت یا د منبر شم زما پاومه پیړې د نالت دومره زډیر قمقل غوندې سړیم خو دومره عقل راکشتا چې د نن مې په سبا نظر لګي منبران می شرمیدلی ولیدنو چې کوم شی پرتګیستل او ګوره ته پرتګو باسي پیمانه وای ها تاسو چې د زیاولک د سوري لاندې منبران شي وزیران مم شرمیدلی ولیدا والله چې زه وزیر و او ریټایر شوی و یا داسې الله ترا کړې په داروستو طرف نو که زما دا 2 غنټې تقریر تاسو اورېدلې بم نه زه داسې قمقل نه درد مې یو دی پړکې او هغه د پاره راته واحده ډله جمعیت العلماء اسلام ښکاری چې دې ډله کې ټولوګي دي نهر دي غریبان قیصر روم تپوسو کو د ابو سفیان نا چې په مکه کې پیغمبر چې دی دا څنګه سړی دی ویل داسې دی ویل ډله څوک دي ویل ډله ټول د خدای اوږي تږي او نهر او غریبان قیصر روم وی چې په خدای مې دی قسمی د پیغمبرای لوی دلیل دا دی چې ډله د غریبانو غریبان مرګري کزه په مکه کې وې د چې په کوم وبو خپې وینځلې ما باغ او په سترګو کې اچو نو د جمعیت د مقبولیت لوی علامه چې دا هغه دادا چې ټول غریبان طالبان خواران مزدوران دای مرګري کدا غریبان مونږ نه چرتا خولار شي چاو مې پسې تلی شنو تورو پسې ځکه مونږ غزان لا ایو مولا لا د وظیفه راغلې ونه یو غریب راغی الملا صاحب وګیما ولتا ولوګیما ټوکرای کی وظیفه پرتی او چې ولوګیما او چې تیتی کو تک تلاس کې امام مخ کې او چڼه ورپسې او هغه ملنګ مخ کې منډي وي خیال امراغه ول تیت سکه خوارشي وګیما او 2 ټوکړي راکا نو مونږ ځان لوګي دا غریبان چاو مې په سیتلی نور لري ان شاء الله مونږ تاسو خیال راغی نو ما ته دا یقین دی چې زه او تاسو خدای سره دا وعده کوو چې یا الله زمونږ ټول دوړ دوک بده د پاره چې د ملک قانون بدل شي ټول منډه ترړې بم دې د پاره چې د انګريز د لعنتی قانون نه د ملک خلاص سمرم چې وسی غبه کو نور نتیجه به خدای تسپارو واخر دعوانا ان الحمد لله